غاړه مبارکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم غاړه مبارکه ښایسته نرۍ پر اندازه برابره جګه تکه سپینه لکه سپین زر لږ ځلېدونکې لکه اصلي ځلېدونکې سره زر داسې غاړه یې وه. تا به ویل د سپینو زرو لوښي یې په سرو زرو رنګ کړی دی. غاړه یې په سپینوالي کې او ځلېدونکو سپینو زرو ته ډېره ورته او په خام ژړوالي کې و سرو زرو ته ورته سوې وه. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن سعد رحمت الله علیه، ابن عساکر رحمت الله علیه حضرت علي کرم الله وجهه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام غاړه مبارکه داسې ښایسته وه لکه د سپینو زرو ګیلاس. جامع الجمرات طبقات ابن سعد تاریخ دمشق. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام غاړه مبارکه د زیات سپینواله څخه داسې معلومېدل لکه د سپینو زرو ګیلاس. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. امام ترمذي رحمت الله علیه مبارک، علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام غاړه مبارکه داسې سپینه وه لکه په صورت کې چې د پیل د غاښ څخه جوړ شوی وي. شمایل ترمذي خصائص الکبرى. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. زه محمد حسن عافی الله ذنب الجلی والخفي وایم چې د پیل غاښ خو دوندې سپینواله لري چې د سپینواله په مثال کې دی او واوره یو ځای سره ذکر کیږي. وما علینا الا البلاغ المبین.